کې د تایکوانډو خوندوري مقابلې تر سره د سواد سره تعلق لرونکي د تایکوانډو لوبه کې دوه د سپینو او یو د پیتلو تمغه ترلاسه کولو کې کامیابه. نوید رحمان او فضل قادر د انډیا لوبغاړو ته شکست ورکړې. پات او شانګلې سره تعلق لرونکي د تایکوانډو لوبغاړو بینکاک انټرنیشنل تایکوانډو چیمپینشپ کې دوه د چاندې او یوه د کانسي تمغه ګټلې ده. د تایلند سرخار کې انټرنیشنل تایکوانډو چیمپینشپ چې پکې د 20 ملکونو نه زیات لوبغاړو برخه اخیستې وه، کم چې 3 ورځې جاري وو. په دې کې د سوات او د شانګلې سره تعلق لرونکو لوبغاړو دویم پوزیشن اخیستی او د چاندې تمغه یې ګټلې ده. دغه کې د سوات منګوري سره تعلق لرونکي نوید الرحمن په 58 کیلوګرام کې د انډیا لوبغاړي ته شکست ورکړو. دغه رنګ د شانګلې سره تعلق لرونکي فضل قادر په 63 کیلوګرام کې هم د انډیا لوبغاړي له ماتې ورکړه. دواړو لوبغاړو د چاندې تمغه ترلاسه کړې دي. د ترڅنګ په 2.8 کیلوګرام مقابلو کې د سوات یو بل لوبغاړی ایاز نایک دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی او د کانسي تمغه ترلاسه کړې ده. دغه لوبغاړو په خپل ګټه د الله شکر ادا کړی او په یو پیغام کې ویلي چې راتلونکي وخت کې به هم د پاکستان نوم روښانه کوو.